الله صلی الله علیه وسلم یو قصه کوي د خلکو په مخ کې. ابو هريره رضی الله عنه دا د قصې راوي دی. هغه فرمایي وی یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه کوي چې یو سړی و په لار روان تږی شو. چې تږی شو اوبه کتې نه ملاوي دي، اوبه کتې نه ملاوي دي. یو ځای کې ورته ملاو شو، ته سم تږی شو. نو ورکوشو ځان له په طریقه یې چل ول باندې یو بدن راویستي او بله تنده یې پرې مړه کړه. چې تنده یې پرې مړه کړه د هغې نه وروسته دې چې څنګه د اوبو نه روانېدو په دې کې یو سپی راغی یا سپی راغی او هغه هم دقه شانې بېقراره تاوېده. دې سړي ته احساس وشو چې دا هم چېرته تږي. نو ورکوز شو، بیا یې اوبه راواخېستې او په هغه سپی یا په سپي باندې په هغې باندې یې اوبه وڅښې. او د هغې انداز چې دی نو دونه اوبه نه وي چې هغه ورله په پوکه کې راایستلې وې. څه څادر یې لونګو او دغه څادر یې راواخېستو او دغې ته یې نه جوړ د هغې نه اوبه وڅڅېدې. هغه سپي چې دی نو وڅښل او اوبه یې وڅښې. چې اوبه یې وڅښې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ښځه یا دغه سړی چې و دا ډېره بدعمله وه. بغیة بغیة زنانه الفاظ دپاره بدعمله ټکی ورته استعمال شوي او د نارینه لپاره چې کوم دی نو کوم ټکی استعمال شوی دی نو بس یو سړی استعمال شوی. دواړه بېل بېل واقعات ذکر دي. چا په یو روایت په یو الفاظ ذکر کړي، چا په بل باندې. ما سړی ووایو نو سړي چې دی په هغه باندې اوبه وڅښي. چې اوبه پرې وڅښي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په شکر الله دا د دې سړي د عمل ډېر خوند وکړي. دې سړي چې دا کوم کار وکړو په دې سپي اوبه وڅښي نو الله تعالی د دې عمل شکر الله دا کو مطلب د دې قدر الله تعالی وکړو نو الله تعالی ډېر خوښ شو دا کار. نو فغفر له هغه کړي عملونه یې ورته وکړل، کړي عملونه یې ورته وکړل. یو صاحب پیغمبر علیه السلام ته په تقریر په دوران کې پاس کېږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې چې مونږ د سپي سره ښېګړه کوو په دې به الله موږ له احسان راکړي والله به ذنبونه ونکړي. ان لنا فی البهائم اجرا ولې په سپو په خرو په ګیدړو په دې باندې به الله تعالی موږ له اجر راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نعم فی کل ذات کبد رطب په کوم زړه کې چې لونوالی دی ذات کبد دی نو د هغه په هر یو د هغې سره په ښېګړه به کوي. یوازې دا نه چې